نن چې زما کوم لیکچر دی زما د کریپټو فارکس او باینري کوټیکس ټریډینګ چې ورته ویلی شي دې درې واړو کې ډیفرنس دا به زه تاسو سره ډیټیل باندې ډسکس کوم چې دې کې ډیفرنس څه دی او یو نیو بیګنر چې کوم دی هغه ته مطلب د ټریډینګ باره کې څه علم نه وي هغې دپاره کم ښه دی مطلب کم ورله سټارټ کول پکار دي هغه ته کریپټو سټارټ کول پکار دي فارکس یا باینري کوټیکس ټریډینګ نو زه به تاسو دلته اوس پوهوم چې دې کې ډیفرنس څه دی نو پهله خو به زه تاسو ته کریپټو ټریډینګ ایکسپلین کوم چې دا څه شی دی که نه نو کریپټو ټریډینګ دا یې ډیجیټل ایسټ باندې کیږي مطلب د دې ایگزسټنس نه دا آنلاین وي په دې باندې به ته ټریډ کې فار ایگزامپل اوس بیټ کوین دی دا زموږ سره ډیجیټل دی داسې ایتیریم دی نو باینګ اینډ سیلینګ چې د ډیجیټل ایسټ کې اخیسته او خرڅول چې کې د ډیجیټل ایسټ نو دا زموږ سره دې ته کریپټو ټریډینګ ویلی شي پوه شوئ د کریپټو مارکیټ چې کوم دا زموږ سره 24 غنټې اوپن وي په دې کې مطلب داسې نه چې نن اتوار ورځ ده نن د دې چوټي شوه دې مارکیټ دې کې هالیډیز نه وي دا مطلب 24 هاورز دا اوپن وي نو دا زموږ سره د کریپټو هغه شو دې کې ټریډ به ته څنګه کې یو په دې کې سپاټ ټریډینګ یو په کې فیوچر ټریډینګ مطلب سپاټ ټریډینګ دې ته وایي دې کې ریسک کم وي ته یو ډیجیټل ایسټ والی هغه ستا ایسټ شو څنګه چې ته پراپرټي والی که نه نو دغه شانه ډیجیټل ایسټ چې ته والی نو هغه ایسټ ستا وي په هغه باندې ته ستا ملکیت وي نو هغې ته ویلی شي سپاټ ټریډینګ بلې فیوچر ټریډینګ په هغه باندې ته بیټ لګې د لیوریج سره ته لیوریج والی هغه زموږ سره ریسک وي نو هغه ته فیوچر ټریډینګ پکې ویلی شي دا چې کوم وي دا کریپټو ټریډینګ دا زموږ سره ډېر هایلی ولټایل وي مطلب پرایس کین موو 10 to 20% نه دی مطلب ورځ کې 20 نه 30% یو کوین چې کوم دی کرنسي هغه پرایس لکه موومنټ کولی شي دا ډېر زیات های ریسک په دې کې نو دې کې لاس چانسز هم ډېر سیوای دا وایي که نه چې یو اون ریل ایسټ ان سپاټ ټریډینګ آر کنټریکټس ان فیوچر مطلب دا تاسو ته ما وویل چې سپاټ ټریډینګ کې داسې چې ته یو ایسټ والې هغه ستا په هغه باندې ملکیت وي مطلب څنګه چې پراپرټي ته والې که نه نو دغه شان سپاټ ټریډینګ کې چې ته کوم ایسټ والې نو هغه کې ستا هغه خو چې فیوچر کې به ته یو قسم له ستا کنټریکټ وي هغه کې ستا ملکیت نه یا باندې ته یو قسم له بیټ لګي نو هغه باندې ما ډیټیل څه لیکچر یې اپلوډ کړي کورس کې نو بیا هغه تاسو کتی شئ دې کې د ریکوایرمنټ څه دي ریکوایرز انډرسټینډینګ اف بلاک چین والټس اینډ ایکسچینجز مطلب په دې کې ستا د بلاک چین چې کوم کنسپټ دی دا ما د کریپټو کرنسي چې کوم کورس دی هغه کې ما بلاک چین ډېر زیات ډیټیل باندې ایکسپلین کړی دی نو دې کې د بلاک چین نالج ډېر ضروري دی ښه زه تاسو ته اوس اگزامپل در کوم تا مثال کې بیټ کوین واخیستو په $30,000 باندې که نه فار ایگزامپل تا پکې $100 واخیستو د $30,000 پرایس یې دی او په 35,000 ته پرایس رالی تا سیل کو نو هغه کې تا د څونه پرافټ وشو نو دې سیسټم دغه شانې چې کله پرایس په بره لاړ شي نو هغه تا د پرافټ وکړي نو دا زموږ سره ډیجیټل ایسټي په دې باندې چې کله موږ ټریډینګ کوو نو هغه ته موږ ویلی شو کریپټو ټریډینګ تاسو اوس په دې پوه شو اوس زه تاسو ته فارکس هغه در کوم فارکس زموږ صحیح په فزیکل چې کوم کرنسي ني اوس ډیفرنس دا چې هغه په ډیجیټل ایسټ باندې تاسو ته ما ویل چې دا کریپټو ټریډینګ په ډیجیټل ایسټ باندې کیږي کوم چې انلاین ایگزسټنټ وي او فزیکل نه دا زموږ صحیح په فزیکل کرنسي نه مطلب د ملکونو چې کومې کرنسي نه په هغه باندې چې ته ټریډ کې فار ایگزامپل اوس تاسو یورو مطلب یو اس ډي باندې ته ټریډ کې ستاسو ډالري او ته وایې چې دا یورو چې کوم دا په بره ځي پوه شوې زه دا یورو علم او د ډالر باندې علم نو دا تا مطلب ټریډ وکړو یا ستاسو یورو کرنسي ده ورته ډالر علي ته وایې چې ډالر په بره ځي ما ته به فایده راکړي زه به د یورو باندې ډالر علم نو دواړه کرنسي نه داسې یورو یو اس ډي ټي دا اوس مطلب جی بي پي جی پی واي زه تا اوس په دې باندې پوه کوم که نه دا زموږ سره تاسو کتی شئ دا ګوره یورو یو اس ډي ټي مطلب دا دی چې دا یورو چې کوم دی دا فرست چې کله ولګي که نه دې سره فرست یورو نو د په سیکنډ باندې به ته ټریډ کې مطلب ته به ستاسو به یورو وي ته به دا یورو هغه کې الې او ډالر به پې الې یورو به سیل کې ډالر به پې الې دا زموږ سره ټریډ کله چې ته یو اس ډي فرست لګېدلي نو ته به یو اس ډي باندې یورو الې پوه شو نو دا دواړه پیرس کې یو د بل سره به ایکسچینج کې نو تا ته به په دې باندې پرافټ کېږي هدې کې چې کوم فزیکل هغه دي ګولډ شو دې ته کموډیټیز ویلی شي که نه نو په هغې باندې هم ته ټریډینګ کولی شي پوه شوې نو هغه باندې ګولډ شو پکې آیل شو نو دې کې دې وجې دا ډېر سټیبل دي کله مارکیټ کنډیشن خرابېږي اکنامکس حالت د ملکونو نو هغې کې ګولډ زموږ سره په بره باندې ځي ګولډ زموږ سره یو فزیکل ایسټ دی نو هغې پرایس ځکه
په بره باندې تللی شي. خو د دې مارکیټ چې کوم دی دا هم 24 ګنټې اوپن وي، خو دا 15 ورځې، مطلب په هفته کې 15 ورځې دي کې د سیچرډې او سنډې د اتوار او د هفتې چې کوم ورځې په دې باندې چوټي. په دې کې سمال پرافټ کیږي، مطلب ریسک پکې، خو پرافټ ایز کمپیر ټو کرپټو لک سمال پرافټ، ځکه چې دا خو کرنسي نه نو ډېر زیات پرایس موومنټ نه کوي، پوه شوې. خو دا وایي چې د لارجسټ اینډ موسټ لیکویډ مارکیټ ان د ورلد، مطلب د ډېر زیات لیکویډیټي په دې کې ډېر زیات های والیوم وي د کرپټو نه، د هغه نه د نور چې کوم سټاک دي هغې نه د ټول نه زیات والیوم چې کوم دی په فارکس ټریډینګ کې دی، پوه شوې. دې کې پیپس او لاټس اینډ لیوریج دا یوز کیږي، دې باندې ما ځان له لیکچر اپلوډ کړي، دې باندې ما بیا ډیټیل څه پوهه کړم. په دې کې څه ضرورت دی؟ ریکوایرډ نالج اف اکنامک نیوز اینڈ انډیکیټر لایک انټرسټ ریټس، جی ډي پی، مطلب په دې کې چې کوم اکنامک نیوز دي دا په نیوز باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي، نو د نیوز سره دا پرایس موومنټ کوي، پوه شوې. چې کله خراب نیوز راشي، فار ایگزامپل یو کرنسي د هغې سره ولویږي، یا ښه نیوز راشي، نو په نیوز باندې دا ډېر زیات ډیپینډ کوي، دا په نیوز باندې ډېر هغه کیږي. د اوس اگزامپل دا دی، بای یورو یو اس ډي اف یو تھنک یورو ویل رایز اگینسٹ یو اس ډي، مطلب دا چې ته فار ایگزامپل ته اوس وایې چې یورو پرایس خیږي، یورو یو اس ډي دا په بره خیږي، نو ته به دا والې او اگینسټ ډالر، په ډالر باندې به والې، نو پرایس به دې وخیږي. نو دا زموږ سره د کرپټو او د فارکس ډفرنس، پوه شوې. کرپټو زموږ سره ډیجیټل ایسیډي او فارکس زموږ سره دا ریل چې کوم کرنسي نه د ملکونو په دې باندې ټریډینګ کیږي. اوس باینري او کوټکس پکې څه شی دی، پوه شوې. نو دا زموږ سره یو شارټ ټرم ټریډینګ یو دا ډېر زیات ریسکي، په دې کې پرافټ هم کیږي، خو دا د بیګنرز دپاره نه وي. اوس دا دواړه کرنسۍ نه راوالې، د کرپټو ایکسچینجز چې کومې کرنسۍ دي، بیټ کوین، ایتیریم او د فارکس چې کومې کرنسۍ دي دا دواړه راوالې، نو دې ته یو ایپ یې ویله جوړ کړی، یا ته ویلی شي کوټکس. په دغه کوټکس کې چې دا کمې کرنسۍ دي په دغه به ته ټریډ کوې. اوس ټریډ به څنګه کې؟ ټریډ به فکس ټایم فریم باندې به کېږي. ته اوس وایې چې دا یورو چې کوم دا په بره خیږي په یوه ګنټه کې، نو ته به د یو ګنټې ټریډ ولګې، هغه به ستا یو ګنټه پس کو وین شو کو لوز شو، مطلب 1 منټ ټایم فریم، فکس ټایم فریم په دې کې، نو دا زموږ سره یو بیټ لګول دي په دې کرنسیانو باندې. نو دې کې داسې خاص هغه نشته، دا دواړه چې را یو ځای کې کرپټو او فارکس، نو هغې نه زموږ سره کوټکس کې بیا په دې باندې ټریډ کولی شي، خو یو فکس ټایم فریم کې، او په دې کې ته مختلف ټایم فریمز یوز کولی شي، مطلب د ګنټې ټریډینګ کولی شي. تا اوس ټریډ روان کو په کرپټو کې، نو هغه ته زر هم کلوز کولی شي، ته وایې زه 4 ګنټې هولډ کوم، 15 ګنټې، نو هغه کې داسې ریسټریکشن نه وي. خو په دې کې فکس ټایم فریم وي، که د 15 منټو ټریډ دې ولګوه په یو کرنسي، یا به اپ لګي یا به ډاون لګي، نور به په دې کې څه نه وي. نو دا به ستاسو یو فکس ټایم فریم وي، دې ته ویلی شي باینري ټریډینګ. زه ته وایم باینري ټریډینګ از ډفرنٹ، یو پریډکټ price will go up or down in a fixed time. دا تاسو ته ما وویل. په دې کې د 5 سیکنډ هم لګولی شي، 15 سیکنډ هم لګولی شي، 5 منټ، 15 منټ، 4 هاور، 1 ډے باندې ته ټریډ لګولی شي. دې کې اوس څنګه وین اینډ لوز پکې څنګه وي؟ ته مثال کې یو بیټ ولګې چې دې کرنسي پرایس په یو منټ کې په اپ باندې ځي، چې ته اپ ولګې، مطلب تا د $10 لګولي، نو تا ته به مطلب 9 یا $8 ملاو شي، مطلب 90%، 70 نه 90% پورې تا د دې کې پرافټ کیدای شي. خو چې ته کله لوز کې ټریډ، نو څونه ټریډ دی لګولی، څونه ډالرو، نو هغه ستا لوز شو. که $50 دی لګولی، نو ستا $50 لوز شو. په دې کې دا وي که نه، یو ډونټ اون اني اسیډ، اټ از ا پریډکشن بیس سیسټم. تاسو ته ما ویل چې دا زموږ سره یو بیټ یو جوه وي، پوه شوې. نو دې کې ته اسیډ میسیډ اخیستل او خرڅول نشي کولی، بس جسټ بیټ لګولی شي، نو بیټ باندې ستا بیټ کو کریکټ شو، خو به ستا وین کو لوز دی کو، نو پیسې دې بیلې، پوه شوې. ویری فاسټ پیسټ اینډ ریسکي، دا ډېر زیات ریسکي دی، او بیسټ فار کویک پرافټس بټ ریکوایرډ ډسپلین. خو چا ډېر زیات ایکسپیرینس یي کرپټو کې، فارکس کې، نو هغه بیا دلته مطلب پرافټ کولی شي. اوس داسې ده که نه چې تاسو له کوم یو په کار دی، مطلب یو بیګنر دی، هغه وایي زه ټریډینګ سټارټ کوم که نه، تاسو ته ما ډفرنس وښوستو چې فارکس څه ته وایي، کرپټو څه ته وایي، باینري. نو تاسو له به کار دی تاسو بیګنر چې کله یي که نه، نو هغه د کرپټو سټارټ کړي. کرپټو ډېر بیسک نه، ما چې کوم کورس دی نو کې ما د بیسک نه هغه کړي دي، لیکچرې دي، هغه دپاره دي چې مطلب یو کس بیخي په بي سي باندې نه پوهېږي د ټریډینګ، نو هغې دپاره ما ډېر زیات محنت پکې کړی دی، پوه شوې. نو ستاسو دپاره بیا کرپټو، بیا چې لږ ایکسپیرینس وشي، نو ته فارکس ټریډینګ هم سټارټ کولی شي. فارکس او کرپټو کې دونه هغه نشته چې کوم دی سټارټ کړو، خو کوټکس او د باینري دی دې ته بیخي رانشئ څو پورې چې تاسو لرنینګ نه کوئ. نو پهله به صحیح چې کوم ټریډینګ کې فارکس وي، کرپټو وي، هغه به تاسو هغه کوئ، لرنینګ د هغې وکئ. نو ما په 3 واړو باندې کورسز خپل
جوړ کړي دي او هغې نه پس به تاسو بیا چې زده کړه وکړئ نو تاسو به بیا هغې باندې ډیمو ټریډینګ کوئ. د ډیمو ټریډینګ نه پس به تاسو داسې پریکټس کوئ او بیا به هغې نه پس ریل ټریډینګ سټارټ کوئ، یو کال 2 محنت چې وکړئ.